نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة. د جمعې لمونځ پر هر مؤمن باندې فرض دی الا اربعة، مگر څلور کسان له دې څخه مستثنا دي چې پر دې څلورو کسانو باندې د جمعې لمونځ کول فرض نه دي. عبد مملوک، په هغو کې یو غلام دی چې دا د بادار په خدمت باندې مصروفه وي، پر غلام باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی. او امرأة، او دویم پر زنانه باندې د جمعې لمونځ نه دی فرض، ځکه پر زنانه باندې د سړي حقوق زیات دي. کچېرې دا د جمعې په لمانځه باندې مصروفه سي، د هغه دپاره تیاری کوي، نو هغه د خاوند خدمت به له دې څخه پاته سي. او دویمه وجه دا ده چې دا د فتنې دور دی، په دې وخت کې د زنانو و جماعت ته راتګ روانه دي. او دریم او صبي او مریض، په ماشوم باندې او داسې په مریض باندې هم د جمعې لمونځ فرض نه دی، ځکه ماشوم مکلف نه دی او مریض د مرض په خاطر باندې د جمعې د لمانځه څخه خلاص دی. او له دې څلورو څخه ما سیوا په نورو حدیثو کې هم د چند کسانو ذکر سوی دی چې په هغو باندې د جمعې لمونځ کول فرض نه دي. او پنځم کس دی هغه مسافر دی، پر مسافر باندې هم د جمعې لمونځ فرض نه دی. او هغه څوک چې د مریض په خدمت باندې اخته وي او د هغه د خدمت دپاره بل څوک نه وي، که چیرې دی جماعت ته ځینې ولاړ سي، بیا د هغه مرض نور هم زیاتېږي، نو دغه خادمي مریض هم د جمعې له لمانځه څخه خلاص دی، پر دې باندې هم فرض نه دی. دا شپږم کس دی. او اووم کس چې کوم کس په سترګو باندې ړوند وي، پر دې باندې هم د جمعې لمونځ فرض نه دی. اتم کس چې کوم کس ګوډ یا شل وي، پر دې باندې هم د جمعې لمونځ فرض نه دی. او نم هغه سپین ږیری دی چې دی د زیادت عمر په خاطر باندې، د ډیر ضعف په خاطر باندې چې دی ډیر ضعیفه وي، دی و مسجد ته نشي راتللی، پر دې کس باندې هم د جمعې لمونځ فرض نه دی، بلکې پر دغو باندې د ماسپښین لمونځ فرض دی، د جمعې راتګ پر دی باندې لازمي او ضروري نه دی. او لسم کس چې پر هغه باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی، هغه لیونی دی. نو پر دې لسو کسانو باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی، دا د جمعې له لمانځه څخه خلاص دی.